42 نمبر آیات تے 240 نمبر آیات د سورة المؤمنون. تاسو ته معلومه ده الله جل شانه د پیغمبرانو سلسله دا بیانوي چې کوم خلکو د انبیاو خبره ومنله الله جل شانه هغه خلک کامیاب کړل، او چا چې د پیغمبرانو خبره ونه منله الله جل شانه هغه خلق ناکام کړل او سخت عذاب او سزا یې ورته ورکړ. هغې کې قوم نوح یا دغه رنګې قوم هود د هغې تذکره وکړه. دې ځینه اوس د یو بل قوم الله جل شانه فرمایي یو بل قوم موږ پیدا کړو. ثم انشأنا من بعدهم، بیا موږ پیدا کړو وروستو دغې قوم نه قرونا آخرین، نور ډیر جماعتونه. ما تسبق من امة اجلها، ندی تیر شوی یو جماعت د خپلې نیټې نه مخکې، وما یستأخرون او نه رستو شوی دی. ډیر خلک تیر شول خو دا په وخت مقرر باندې، نه د خپل وخت نه مخکې تیر شوي دي او نه د خپل وخت نه چې دی رستو تیر شوي دي. الله جل شانه په علم کې چې د هغوی دپاره کوم ټایم مقرر و، الله جل شانه په هغه ټایم باندې پیدا کړو، او بیا چې په دنیا کې د هغوی دپاره څومره وخت مقرر و الله جل شانه په هغه وخت کې هغوی ته مرګ چې دی نه دا راوستو. ثم ارسلنا رسولنا تترا، الله فرمایي بیا موږ راولېږل ډېر رسولان مسلسل، تترا مسلسل، فی در فی، یو ترې نه بل 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 مسلسل مو راولېږل. کلما جاء امة رسولها، هر کله چې به راغلو یو جماعت ته رسول د هغې چا ته چې به هم پیغمبر چې دی نه دا راغلو، الله فرمایي کذبوه، بس هر یو جماعت به د هغه خپل پیغمبر چې دی د هغه به تکذیب کو. او دا چې د آدم علیه السلام نه راواخلي تر د دې وخته پورې چې وګوري څنګه چې د انبیاو متبعین دا به کم وو او کفار دا به ډیر وو، فرمانبردار خلق دا به لږ وو او نافرمانه خلق دا به ډیر وو. دا هغه وخت نه دا خبره چې ده نو دا را روانه ده تر دې وخته پورې، اگر چې اوس انبیا نشته دی خو د انبیاو وارثان چې دي نو دا ژوندي دي او شته دی چې هغې ته علما وایي. پیغمبر علیه السلام فرمایي العلماء ورثة الانبیا، دا علما چې دي دا د انبیاو وارثان دي. نو په دې وخت کې هم حقه چل دی چې د علماو چې د انبیاو وارثان دي د هغوی فرمانبرداره خلک دا کم دي او د هغوی نافرمانی کوونکي خلک دا ډېر زیات دي. دا تاسو وګورئ دا د هغه ټیم نه دا چل چې دی نه دا روان دی. د نوح علیه السلام قوم سو هغه اویا کسان وو چې د هغه سره ایمان راوړو، نور په زرګونو خلک په لکونو خلک دا نافرمانه وو. دغه رنګې کو د هود علیه السلام قوم وګورئ د هغه سره یو څو کسانو ایمان راوړو، او نور د دنیا خلک دا منکر و کافر وو. د الله صالح علیه السلام قوم وګورئ د هغه سره هم یو څو خلکو ایمان راوړی، نور ټول خلک دا منکر و د هغه نه. نو چې څنګه عذابونه الله جل شانه په هغې خلکو باندې راوستل چې نافرماني کوله، د خپلو رسولانو په هغې پورې مسخرې کولې او د هغوی تکذیب یې کو، نو دغه رنګې الله جل شانه په دې قوم باندې عذاب راولي، کله د زلزلو په شکل کې او کله به د بارانونو په شکل کې. لکه سهار مون نه پس غالبا چې باران سټارټ شوی دی او لا تر اوسه پورې لا دمه نه ده کړې ورېږي،
دا ولې دا د الله عذاب مونږ ځان ته متوجه کړی مونږ د داسې خلکو نافرمانۍ کوو مونږ د علماو ګستاخۍ کوو مونږ په هغې پورې مذاق او مسخرې کوو نو چې څوک د الله جل شانه په انبیاو پسې او بیا دغه رنګې د انبیاو په ورثاو پسې څوک ملنډې کوي نو الله به خامخا عذاب راولي الله به خامخا عذاب چې دی نو دا به ورکوي نو دا قاعده جاری ده چې لږ خلک دا فرمان بردار وي او ډیر خلک دا نافرمانه وي لږ خلک دا د قرآن فرمان بردار وي ډیر خلک دا به نافرمانه وي دا هغه ټیم نه دا خبرې روانې دي الله فرمایي کذبوه دوی تکذیب وکړو د خپلو انبیاو فاتبعنا بعضهم بعضا پس موږ راوستل بعضې د دې نه په بعضو نورو پسې پس چې په بعضو به عذاب راغی نور به مو راوستل چېرې دا به پکې د سړي بچي نو هغه به ما قرنګې وختل په هغې به مو عذاب چې دی نه دا راوست هغه به مو ختم کړو الله سره مختلف قسمه عذابونه چې دی نه دا شته دی وجعلناهم احادیثا او موږ وګرځول هغې لره خبرې یعنې خلک د هغې په باره کې دا وایي چې راغه خلک دا هلاک شوي دي دا هلاک شوي دي دوی ته عذاب ورکړی شوی دی لکه څنګه چې اوس موږ ناست یو موږ وایو چېرې زموږ نه مخکې داسې انسانان وو چې هغې ته الله عذاب ورکړی دی فرشتو پې چغې والې دي په سیلې سره یې ځمکې نه اوچت کړي دي یو بل ته یې وهلي دي هلاک کړي دي زړونه یې وله چودي دي تر دې پورې اسمان ته یې اوچت کړي دي هغې دین یې پړ مخې راایستي دي دا هم زما او ستا په رنګ انسانان وو چې الله پې داسې عذاب راوستی دی دا موږ هم دا دې وایو فرمایي فبعدا لقوم لا یؤمنون پس هلاکت دی د داسې قوم دپاره او لعنت دی په داسې قوم لا یؤمنون چې هغوی ایمان نه راوړي هغوی یقین نه کوي ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون بیا موږ ولیږو موسی علیه السلام او ورور د موسی چې هارون دی بآیاتنا په خپلو دلایلو سره و سلطان مبین او په واضح دلیل سره په خپلو آیاتونو سره او په واضح دلیل سره چې دی نو دا موږ ولیږو هغه معجزې وې او همسا وه الی فرعون و ملئه چې فرعون ته او د هغه سردارانو ته د هغه جماعت ته فاستکبروا بس هغې تکبر وکړو انکار یې وکړو وکانو قوما عالین الله فرمایي او و دا قوم سرکشه فقالو دی قوم وی انؤمن لبشرین مثلنا آیا موږ ایمان راوړو په داسې دو سړو باندې چې هغه زموږ په مثل باندې دي وقومهما لنا عابدون او قوم د دې دواړو دا خو به زموږ عبادت کوي دا زموږ خدمتګار دی قوم د دې دواړو دا خو زموږ عبادت کوي یعنې دا زموږ خدمتګار دی بني اسرائیل چې دا د قبطیانو خدمت به یې کوو وروستو شلمه سپاره کې را روان دی یو قبطي او بني اسرائیلي چې دی نو دا په جګړه باندې شول خدمت یې پې کوو چې دا پڼ یو سو دا زموږ کر هغه نه وړو نه شو وړی لیکن موسی علیه السلام راووتو هغه ته یې اواز وکړو نو هغه ورته ویل چې دا خو پخپله به دوه کسه یوسئ خو چې خبره ونه منلی شوه نو موسی علیه السلام دا قبطي یو څوک ووه وکزه موسی فقضه الله فرمایي چې اووه کزې اووه کز وایي څوک ته یو څوک یې ووه الله په هغه باندې د مرګ فیصله چې ده نو دا شوې وه هغې سره مړ شو نو د قبطیانو په بني اسرائیلو باندې خدمت کوو نو دوی وایي چې دا خو زموږ څه دي خدمتګار دی فکذبوهما الله فرمایي دې قوم د دې دواړو تکذیب چې دی نو دا وکړو چې تکذیب وکړو نو څه چلو شو فکانو من المهلکین پس شو دا ټول خلک د هلاک کوونکو نه ولقد آتینا موسی الکتاب البته تحقیق مونږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب لعلهم یهتدون دې دپاره چې دوی په هدایت باندې شي موسی علیه السلام ته الله کم کتاب ورکړو تورات کتاب چې دی نه دی ورته ورکړو څه دپاره دې دپاره چې دا کتاب د بني اسرائیل اوري او په دې کې چې کوم احکامات دي چې په هغه احکاماتو باندې عمل کوي لکه څنګه چې موږ او تاسو ته الله جل شانه یو کتاب را کړی دی چې دې کتاب دا په موږ باندې فرض دی چې دا موږ زوت کو په دې باندې موږ ځان پوهه کو او د دې په هر حکم باندې چې دې موږ عمل وکړو داسې نه چې صرف په دروغو باندې موږ بس قسم دپاره موږ ګرځولی دی چې
یاره مونږ د هلاکم شو مونږ د تباہ او بربادم شو خو چې مونږ په دروغ باندې قسم چې دی نه دا وخورو نو قرآن دا صرف د قسم دپاره نه دی راغلی چې یاره بس صرف قسم پې وخورو خیر دی که ته هلاک شي او خیر دی که ته تباہ او برباد شي خو د څه لپاره چې یاره ما ته پیسې میلاو شي څه لپاره چې یاره بس ما ته څه میلاو شي دې لپاره په دروغو باندې خلک قسمونه چې دی نه دا خوري دا زمونږ په دې کلي کې هم داسې کپرې چې دی نه دا شته دی خو ما داسې ځان بدي ښکاري چې د هغې نومونه والم او په میک کې والم خو به هر حال په دروغو باندې چې دی نه قسمونه او داسې ښه په ډاډه زړه قسم خوړل چې اډو دا و د ګناه هم نه ښکاري نو فرمایي ولقد آتینا موسی الکتاب البته تحقیق مونږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب او کتاب نه مراد څوک دی تورات دی چې تورات چې دی نه دی ورته ورکړی و لعلهم یهتدون دې لپاره چې دوی څه شي هدایت بیا مومي نو کتاب دا د دې لپاره راغلی دی په دې به مونږ عمل کوو دا به مونږ په خپل عمل کې راولو دا مونږ خپل دستور جوړو چې دې کې مونږ ته الله کوم احکامات راکړي دي مونږ به په هغې عمل کوو صرف د دروغو په ځای کې به نه خورو چې چا دروغ ویلي او مونږ راشو د هغې لپاره په دروغو باندې قسمونه وکړو دا دې لپاره نه راغلی الله فرمایي وجعلنا ابن مریم و امه او مونږ وګرځو عیسی ابن مریم علیه السلام زوی څوک چې عیسی دی دا مو وګرځو و امه او مور د هغه آیتا نشانې مو وګرځولې عیسی ابن مریم ولې وایي دا دې دپاره وایي چې عیسایانو عیسی علیه السلام چې چا وی دا د خدای زوی دی چا وی چې نه دا په خپله خدای دی چا وی چې نه دا درې خدایان دي او په درېو خدایانو کې دی یو خدای دی بهرحال الله د هغې نفي وکړه وی فرمایل چې عیسی علیه السلام دا د مریم زوی دی دا خدای نه دی ابن دی او دا زنانه زوی دی او دا الله بطور معجزه چې دی نو پیدا کړی بغیر د پلار نه الله تاسې پیدا کړی دی و امه او د مور هم یو نشانه وګرځوله و آویناهما الی ربوه او مونږ ټکانه ورکړه دې دواړو ته په اوچت ځای کې ربو ویلې کېږي اوچت ځای ته نو دا خو یا په شام کې بیت اللحم کې جای پیدایش چې د عیسی علیه السلام یادېږي په دې کې عیسی علیه السلام په شام کې دې پلانکي ځای کې بیت اللحم ورته ویلې کېږي دې کې پیدا شوی دا ربوه هغه ځای ته ویلې کېږي او دا په شام کې داسې لږ اوچت ځای دا د قوم نه لاړه سیټ ته هلته کې عیسی علیه السلام الله پیدا کړو او یا ربوه چې ده نو دا په مصر کې یو ځای ته ویلې کېږي چې مریم علیه السلام ته وی پته ولګېده چې بادشاه یو خوب لیدلی دی داسې یو ماشوم پیدا کېږي چې د هغې د وجې نه به د دې بادشاه حکومت ختمیږي دا ورته معبرینو ووی نو هغه ویرېده چې د ما زوی پیدا شي چېرته دا بادشاه یې قتل نه کړي نو د یېرې د وجې نه لاړه د شام نه مصر ته په مصر کې چې کله دا ماشوم پیدا شو او پته ورته ولګېده چې ظالم بادشاه مړ شوی دی نو واپس د شام نه بیا مصر ته راغله د مصر نه واپس شام ته راغله نو په مصر کې چې کوم ځای کې د عیسی علیه السلام پیدا شوی مفسرین فرمایي چې هغې ته رمله ویلې کېږي نو یا په دغه ځای کې رمله کې پیدا شوی دی ربوه هغې رملې ته وایي یا په بیت اللحم کې پیدا شوی دی چې هغې ته ربو ویلې کېږي بهرحال دواړه قوله چې دی نو دا پکې کېدی شي خو دې کې موږ څه نه شو ویلی مفسرین اقوال دی نو فرمایي واویناهما موږ ټکانه ورکړه دې دواړو ته الی ربوة اوچت ځای ته ذات قرار و معین چې هغه ځای د قرار او د امداد الله دې عمل کړو الحمدلله رب العالمین